बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयवद्दु अहदुकुम अन तकून लहू जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाब जन्नतुम मिन नखीलिन व अनाबिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार लहू फीहा मिन कुल्लि समराति व असाबहुल किबरु व लहू ज़ुर्रिय्यतुन दुअफ़ा फ़असाबहा इअसारुन फ़ीहि नारुन फ़अहतरक़त कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुमुल आयाति लअल्लकुम ततफ़क्करून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फ़िकू मिन तय्यिबाति मा कसबतुम वमिम्मा अख़रजना लकुम मिनल अर्दि वला तयम्ममुल ख़बीस मिन्हु तुन्फ़िकून वलस्तुम बिआख़िज़ीहि इल्ला अन तुअमिदू फ़ीहि वअलमू अन्नल्लाह अलिय्युन हमीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। देमो ख्वाजे इज़्ज़तमन विरणे दकीम आयतिना करीमा चे मोद तुस पमख के तिलावत करल पदा के परवरदिगार आलम इंसानों पैवा दस शली अंदाज बने पोयावी चे दे दगे दुनिया दे जवन मिसाल ओ बियाई वारिज दे दगे दुनियो दे खत्म के दल वलारिज चे आ कला द्रीमी आ जन खाल बिया पाहगा रिज बुंदे चे कला दे दगे दुनिया दे हार सशिना तशलुशी खलीलुस ओ मख्ताए दे अगी मख के जवन दे पूरा हाँ हिच नहीं कड़ी दादे दुनिया दे जवन देश कोला या चलविष्ट कोला या पंजुस कोला या शपेता कोला चे आकी में स्तड़ी इस्तमने मेहनतीना ओ मशक्क़तीना आ दकड़ी भी ओ दे दगे स्तड़िए इस्तमने दे दगे मेहनते और दे दगे कोशिशे ख्याल ये दावी चे दगा स्तड़िए इस्तमना दा मेहनतीना दा मशक्क़तीना दाव हागा दे मजबूरी वलारिज दे तकलीफ वलारिज आदे क़यामत वलारिज इंतहाई सख्त रिज चिपदागा रिज बोंदे ओ देमो दागा स्तड़िए इस्तेमना दागा मेहनत और दागा मुशक्क़त दो देमो प फ़ायदा बोंदे पकूर बोंदे द्रीमी ओ प फ़ायदा ये वेर हनशी
پدانن آیاتینا کی پروردگار عالم دغه یای موتوتا پروردگار عالم د دغه یو مثال بیانوي چې کلا قرآن پاک چې کلا کسه پاغا خپلا ستړی استمنا خپلا نفع خپل سید خپل نقصان چې سبو سړی سره مخامخ کیږي پاغا خپلا نفع نقصان بوندیو پلور او د هغه نفع د نقصان نه خبرول پلور په خپل اولاد پورې دمره کوشش نکو چې پاغا نفع نقصان پابوندې دای خبر کو مور په خپل اولاد بوند پورې دمره کوشش نکو بادشاہ دے رات متعلق دمرا محنت کوشش نکو هیڅوک دے شی طرف تا سیخول دمرا محنت و څوک دمرا مشقت دمرا کوشش و هیڅوک پچا پورې نکو لکه پروردگار عالم چې خپل بنګون پکیم هنر بونده پکیم حکمت بونده پویاوی پدا آیاتینا کې پروردگار عالم فرمی چې زاد توس په مخ کې یو مثال بیانوو چې د دغ مثال نتیجو په توس کې یک یو خوشا کو چې زدا د داسې حالات سره مخامخ شو پروردگار عالم فرمی چې پتوس کې یو کس داته تیار نشي بیا الله پاک یې چې توس چې د داسې حالات سره مخکې ځای بیا توس لشکی غور اور لشکی فکر لشکی سوچ ویل نه کوي پروردگار عالم د دنیا په دغه ژوند کې پروردگار عالم هر چاته دمره څه ور کړی دي چې کچیره توس هغه یو شای په دولت باندې حاصله ولای په زور باندې حاصله ولای د حکومت په طاقت باندې هغه حاصله ولای خدای خبر چې مشتو صپا باندې څومره ریپې لګولای پروردگار عالم دغه نعمتونه مشتو ستا په مفتر کړ دي پلایا پټولنا عظیم نعمت چې پروردگار عالم مشتو ستر کړای دی دغه سترګې او د مشتو سره په مفت ملاو دی هیڅ قدر او قیمت یې نشته دی په دغه سترګې باندې مشتوس یو بل سره کسي ها د یو بل پیژنګالي حقي د دنیا نعمتونه په کسي دم زکات د اسمون د غرینا د بوغینا د میوه آکا جایز وی کا ناجایز وی مشتوس دغه سترګې پتا سره مشتوس هغه خوندینه وخلی او په د مود تو د یو سره دا احساس هنشته دی
چې پروردگار عالم دا د میر سره لوړه شګړه کړې دو احسان یې کړی دی که نه؟ عظیم نعمت. پروردگار عالم عظیم ذات دی. دغه سترګې چې د موت سره یې لوړ احساس هنشته دی، د خدای شکریا نه ادا کوي. دغه پته ولې سړی ته لګي دغه قدر او قیمت چې کله د انسان په سترګې کې تکلیف جوړ شي، سترګې درد شریکو په نظیر کې فرق روشي، لره نظیر نږدې نظیر ولې خو بیا هر یو منډه وایي ډاکټر ته منډه وایي. ډاکټر درته وایي چې ستر اڅټه دې درګینا کمزوري دي، چشمه اوسې خوي دا چشمه څه غاپتا ہے ساڑی سار پکې گاڑی ډی سار. عظیم نعمت چیرې مدرسہ کے طالبون وی حافظون یو حافظ و د مور ناړین پیدو نیمه یې به اختیاره دغه نور ملګری ته حافظون ته نیمه چې افسوس کاش چې یور مې دغه ځکه لیدلی وای چې دا څرنګه دو دا اسمون مې لیدلی وای چې د څرنګه شکل دی دا غرینه مې لیدلی وای دا بوغینه مې وی حق سړی ته پته لګي. د مو خوږی ذاتمن ورونه چې کلا دغه خلا چې څومره دغه قدر منادو څومره بدن ته دغه ضرورت دی دغه رنګ اده خړلې ولا خلا ها دغه ضرورت دی اده غس قدر منا چې ته خوروک کې په داخله باندې هغه خوروک شوک د تو پاغه د بدن نه اده هړلې ولا خلا پا باندې دا شی خارج نشي طبيعت د اغنه پښتنه وکا چې چا کله متیازه باندې ډکه متیازه باند یا وړې متیازه باند چې څرنګه دا غرور د تکبر څرنګه د خور سره چې ډاکټر ته سیرې نورې کو پیشکاري ورته لګوي ولې پته لګي د بدن هر پرزا پروردگار عالم 10 قیمتي جوړه کړی دو ولې پته لګي انسان ته چې کلا د تکلیف سره مخ شي قدر قیمت ولې پته لګي داغه پښتور کې د چې کلا ډاکټر ورته وایي چې 2 سره پښتور کې دی ختم دی یو پښتور کای وګړه کانی د تو د ژوند ته خطر دو جایداد ورته خرڅوي چې مارکیټ ته وی ورته خرڅوي چې د کانینا دی ورته خرڅوي چې ځکه دی ورته خرڅوي چې منډه درړو وای چې چیرته یو پښتور کړه ملاو شولای چې د مو د ژوند په باد شوی ولې پتا درته لګي دا خوروک څوک چې تکي دغه هیڅ قدر قیمت نشته ده ته د هغه خلک نه دا خدای یو نظام جوړ کړی دی نظام انهزام چې دا نن خپل هضم کیږي ته د هغه انسان پښتنه وکا غایز یو بچای رغلای ورته تقریبا داسې انتهایی می طبيعت ور سره خراب
ویل یې چې څه شي څه الټی کوئ ته هسپتال ته لوټ شه د هغه پوښتنه وکړه چې خوشحال نشي تېرولی ولو تو ته د قدر و قیمت پته لګي پروردگار عالم فرمی ایود احدکم پروردگار عالم فرمی چې بنی دمونه زده تاسو نه پښتنه کا خدای چې پښتنه درخه کا چې پتوس کو یکی یو کاز داغه خبره خوشا کو داسې حالات خوش کو ان تکون له جنت من نخیل و اعناب پروردگار عالم فرمی چې پتوس کو یکی یو انسان داغه خبره خوشا کو چې د دا د خجیره او د انګیره بوغینه وی دا بوغینه دی تجری من تحتها الانهار پدا کې دا د لون دی قدرتی ویلې نهرینه هبایږي خدای ای له فیها من کل الثمرات پدا بوخ کې دا د دغ بوغ د مالک ته پورا هر قسم میوه موجود وی چا د زړه یې غوړي واصابه الكبر پروردگار عالم فرمی چې د دغ بوغ مالک آغا دا بډاوي ځونی دی نه وي چې مهنت مشقت مزدورا کړای شي بوډا دی وله ذریه ضعفاء او د ددا وړي کې زمن وي د مهنت د مشقت ولدا نه وي چې مزدورا کړای شي د ګاټه دا نوی په داسې وخت کې پروردگار عالم فرمی فاصابها اعصار بیا دا اچانک نیماور شي فيه نار چې پاکه یور هوي اچانک نیما اور شي پاکه یور هوي پروردگار عالم فرمی فاحترقت بیا دې دا بوغ دا ټول هار څشي دغه یور وسوځي یره دی دا ټول مهنت مشقت دا د هار څشي یری شي که په خپل ځونی وای یا زمان ژنی وای خو بیا خو بیا څه مزدورا کړی وای ځون و سره تم کړی وای نه پخپلا دا هار غټه هار مهنت مشقت دای ارس شیره نه پخپلا بوډا دای د مزدوري دای زمن یې وړي کی دي د غټه نه دي پروردگار عالم فرمایي چې پتوس کو داغه څو خوشا کو پروردگار عالم فرمی چې داغه تو پتوس کې یکی یو کس هتا یور نشي داغه پتوس کې داغه خبره او یکی یو هم پتوس کنه کو خوشا چې دای داتا تا یور شي پروردگار عالم فرمی چې توس یو ور داتا نه تا یورېږي پتوس کې یو داتا نه تا یورېږي چې زړه داسې حالات سره مخ شو الله پاک فرمی چې زم داس په پویاوم وړ په دا خبره باندې پروردگار عالم فرمی چې زم داس په پویاوم چې کلا د مرګ وخت دا در باندې درېمی مرګ وخت په مشتوس په هر چا باندې تلین کایدای کنه دی چې کلا دا د مرګ وخت در باندې درېمی تو هغه ټول مهنتینا مشقتینا هغه ستړي هغه استمنه چې په دنیا کې هم کړی وي په دنیا کې هم چې څه مهنت مشقت ستړي استمنه کړی وي د دغه مثال پروردگار عالم فرمایي چې د هغه بوغ دی
چې په بوخ کې هر قسم میوه موجوده وي پکې او د تود د مرګ په وخت کې د تو مثال د هغې بوډا دی چا د محنت د مشقت د مزدورۍ نه وي او الله پاک یې چې په دغه وخت کې د تو دا ټول محنت مشقت دا بوغ دا د یری شي یواري پیدا په وغ نه ګټي په هیڅ شمر د دیر نشي تش لوسو په دغه رنګ پروردگار عالم فرمایي چې په قبر کې پروت وي چې په دنیا کې پروردگار عالم فرمایي چې داغه توس نه خوشوي داته نه تیورېږي چې زدا د داسې حالات سره مخامخ شو بیا د هغه همیشه زندگی ده پورا بیا توس ویله تیورای نه کوي دغه دنیا ده پورا خو اکیم یو محنت مشقت ده چې میږي نکی هغه کیم استړی استمنا دود چې میږي نکی هغه کیم چال هلا عقل دای چې میږي نه استعمالوي دغه دنیا ده پورا هغه کیما دوکا فراډ دای چې میږي نکی چې یور د داسې حالات سره مخامخ کیږي میشتو زمان شپار رز هر یو دغه دنیا د پورا می وکړې دو کنم دو یک دوستانه یې ځونتا یې غونډې په والا شتوالي غونډې شپارز د دنیا د ګټه د پورا نه حرام نه دوکا نه فراډ ناجائز حرام سید درویغ هر یو پکې لګیایي او آغا رز اصابور تلین کئی آدھے قیامت والا رز دا یقینی دو پدا کہ هیچ شک شبہ نشتا دائی خاما خور درمی آغا رز دا دے قیامت والا رز انتہائی سخترین رز دا خاما خور درمی چه کلا دا دے موتو دا دے دنیا والبوغ دا د ژوند والبوغ چې کله اسرائیل تا د مرګ ولا سپړ ورکو پاره سړی ته پتا ولای او دا خامہ خبر کوي بیا پکور دو چې یو سړی د داسې حالات سره مخ کیږي بیا د هغه همیشه زندگی د پورا د هغه د پورا سړی سوچ حقو هغه د پورا فکر مند کیږي ها د هغه د پورا سړی تیورای حقو هغه رز په هر چارتلین کې چې کلا دې کپڑا جمع کفن دا د داسې وي چې جیب د هنوي پورې چې څه شی در سره یوسه د هغه قیامت رز هغه خالی میدون آتا بیا خلیلوس تشوس پارز بنو بیا هر انسان ته پته لګي پروردگار عالم فرمی کذالک یبین اللہ لکم الآیات پروردگار عالم فرمی چې دغه د پورا ذات توستا هغه خپل خبر شکورا واضح سپینې درته بیانوم چې سارم په خلوص شي
سپینه صفا سوترا د څه شي د پورا لعلکم تتفکرون پروردگار عالم فرمی چې دغه د پورا چې دغه عظیم رضا د پورا تاسو لش کی فکرمند شئ غور او فکر شریکئ دغه سوچ در سره پیدا شي دغه د پورا تیاری شریکئ پروردگار عالم فرمی پیوا موقع بونده یو صحابی روغای نبی علیہ السلام تا ورته چې یا رسول الله د مرګ طرف ته مې توجه نه برابرېږي مرګ ته مې زړه نشي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمیل چې حکیم در ګرون شاینه دی اده څړته پریشي دی اده څړته پریشي دی ته دا درته مخکې کا چې بیا تک څه چې د تو څرنګ زړه سي مشتو خو غون قیمتي شاینه حتی چې تر دغه پورا خبره روغل الله چې د پروردگار عالم فرض زکوت اته مشتو زغته پلاګنی الله پاک یې چې د قیامت پرز بوندیو پروردگار عالم جهنم کې پداغه چې دا تو ډیر ناس په کا جمع کوو د مول پدا بوندې فتقوا بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما کنستم لانفسکم څنډه تو دوغینا په درکاو شمزی تو دوغینا په درکاو وړخینا تو دوغینا په درکاو چې دا د تو هغه خزانه دو چې په دنیا کې د جمع کوله نن یې خوان وه څکا تو دا خیال وی چې باز د المینز رضای سو کې تو باز جنت ډیر مشکل کور دی جنت تو پوکی صفا سترا انسان درمی چې معمولی خاچ وی پکې اچ د جهنم په یور بونه نوې سوای صفا شوای نوې د جنت سول نه پېښې پروردگار عالم فرمی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون پروردگار عالم فرمی چې تر څو پورې توس هغه شینا چې توس ته ډېر ګرون دي دولت ریپای ګرون دي چې څو پورام دا د مو په نوم باندې نوی خرڅ کړي د مونا د خیر د شګړې توقع مال راي پیغمبر نه ای خدای ای چې کلا دا آیات نازل شو حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه جلیل القدر صحابی دی نبی علیہ السلام ته روغای چې اے د خدای محبوبا خبره خو سپینه شوه ورته چې څنګه د حضرت طلحه رضی الله تعالی عنه د مسجد نبوي سره مخامخ د خجیر بهترین بوغو نبی علیہ السلام د چکر د پورا ورترته صحابه کرام وی ای بپ کې بایدلې پکې کښنستلو ورته چې څنګه ورته چې خدای دا آیات چې نازل شو چې صفاش ولا خبره چې تر څو پونه موتا هغه مو په لیار کې هغه شي نه خرڅ کړي چې تاسو ته درګرون د مونږه د خیر توقع مال راي اے د خدای محبوبا په هر څه شنه متداغه بوغر ګرون دی پروردګ اے پیغمبره تیر تا وشایا تیر تا خوشا قدمو د الله په نوم باندې وقف کو صحابه کرام خو چې د دین چار کله پښتنو کله چې پکیم شي کې ډیر ثواب دی زته په پټه سترګې باندې دغه ته نه پښتنه نشي ته دا پښتنه چې کله کاروبار کې د کاروبار د ماهرین نه پښتنه کې چې زه دا پیسې ډیر سره کاروبار تجارت کو پکیم شي کې مې ګټه ډیراوي د دغه د پر پښتنه کې د دین د پورې نه کې
صحابه کرامو د نبی علیہ السلام نه پښتنه کړه چې تیر تا خوښه کا. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته فرمایل ورته چې واتل خواتل څومره عظیم بغض دے اللہ په نوم نے وقف. پروردگار عالم فرمی یوم لا ينفع مال ولا بنون. پروردگار عالم فرمی چې د قیامت پرز بنده او پاغارز بنده توس دغه مول دولت او دغه بلډینګ نه دا مارکیټ نه دا پکور نه دردرمي او نو خپل اولاد په فائدہ دردرمي خپل اولاد الا من اتى الله بقلب سلیم. پروردگار عالم فرمی چې چا چې د الله په ذکر سره منور د ګناه نه پوک د ایمان نه ډک دا زړه ور سره یو ور دا د ته په فائدہ ور درمي او دا سریز وی چې خپل زمانو منډه درخوایي خپل مور درخمنډه وایي خپل پلور منډه درخوایي خپل ودو منډه درخوایي او دا سریز وی خپل اعمال. ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ جلیل القدر صحابی دی دیشه گله یو کاس ورته روغای ورته وی چې مزدیرا نکاری غوړه مزدیرا غوړه کته سره د تو ته د مزدیر ضرورت وي ورته وی چې ته د مسره مزدیر شوي نکار شوي دا یشه داغه پیایا چې حکیم ضرورت وي ا پیرا کوا او ور سره خدای وا خبره در سره اور وا چې کلا ځان د صدقې د پورا یش یا یشا غوړه درخه پټول نا قیمتي شور لږه مدینه منوره ته کسو نرغلی په وخت کو چې چا اسلام روړ د دین مرکز مدینه منوره وا د دین د ذکر د پورا خلک مدینه منوره ته ځنې کسونه اسلام وروړای و مدینه منوره ته تشریف یوړ والمنوی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ دخ کستا اطلاع ولا جلا چا مو پېښون کې هغه قیمتي شر ولا را اته پېښون کې یو قیمتي چې بوروي زیوت و خاص په سفر کې ډیر تیز و سوچ وکړه چې آسیا لولوي اخوځي باندې بل ایشور ولو غوټ غوشه ډیره ابو ذر غفاری چې کلا ولیدا په پوښو چې هغه قیمتي شنه در لړل اروي غوښته ورته وی چې قصدن دې وکړل کده مو خبره دې ویراوه ورته ویل چې نه مې قصدن کړی دي نه مې هغه خبره ویرادو خو مو ول چې آسیا لولوي دا بل قیمتي دا اس په بور کې د غوښه ډیراوه ورته وی چې د نن نه د چټي خو ورته وی چې په دا خبره باندې ځون نه پوي کا چې سار د پخلوشي ورته وی چې دا د موچ کی مول دای دغه یش د هر طرف نه د پروردگار عالم تقدیر پدا باندې حمله کو ژلې زلزلې بیماری پروردگار عالم یې حفاظت کو دغه نه دغه نه پروردگار عالم حفاظت کو دا ورته په انتظار کې
بل طرف ته د مو وارثون هم ورسره په انتظار کړي چې کله مشتر پته کیږي. دا تو ته چې مو وویل چې دا مو تر قیمتي شورا دا د مو خپل و دا مخ خپل ارته مختکو دا د مونږ د پروردگار عالم تقدیر هنه شوړای ایمونه خپل وارثون هنه شوړلای دا مو په خپل سرته مخکې صدقه او د خدای ظالم اته د مونږ خپل مول دا د مونږ دا شاید د مونږ تم کوه خبره په دا پورې درته کوم چې چا چې خپل لوس باندې ورته مخکې کړل دا بیا پارز باندې په خپل فائدہ ویني. د ګټلې د پورا خو هیڅ شي باندې نه کنا او چې کله د الله فرض زکات پداب کې بیا نشته زبته نه تو چې په غټه باندې 1 کروڑ روپۍ وکړې کیما خرڅه دې پکړې دو ته خالد ابا پر سوای شي کدا پروردگار عالم دا نظر ته پورا ولای پدا 1 کروڑ کې د 40 لک زکات تای دا 40 لک دې بونه دې تو څه شي کړې دې کی مهنت پکړای دی ته صحیح زکات وشاندا چې ته بیا کول ته 2 کروڑه پکې کني پکې اس پروردگار عالم لوړی ټیم نه پلاږي لوړ ټیم سادی سا فرمی فراموشت نہ کر دی زدرا حالا فراموشت نہ کر دی زدرا حالا کہ بودی نطفہ مدفون مدہوش سادی صاحب یای چې کمینا کم بخته دغه په وخت کې چې د مور په نس کې وي پاز کې انتظام درته کړایو چې نن د دوکا فراډ شریکا چې ارلجو شي پاز کې پروردگار عالم نه ویر کړای د مور پر رحم کې انتظام درته کړای نه د خپل د خداول ضرورت نه ستړي استمنا نه مشقت مهنت نه الټي نه کاینا نه دستینا پغځ کې هدایت او تنظیم کړای وو بیا نن دا فکر شدر سره چر لږ شي چې کا زکات زنه وبسر لږ شي کدو کا فراډ نو کا پسید نو ګټر لږ شي کده دین په لار کې ولګاو بیا ورلږ شي نن دا سوچ فکر دای در سره پغځ کې هنه ویر کړای پروردگار عالم پروردگار عالم فرمی یوم لا یستطیعون توصیتا ولا الی اهلهم یرجعون پروردگار عالم فرمی چې په وخت کې تمرا طاقت قدرت د نوی چکل اسرائیل درته حاضر شي د کور نو بهر ته وي در اجازه در کوي چې خالی خپل کور ته بل بچ سره خو وینو هیڅ طاقت قدرت د نوی په کمره کو پروت وي د کارت نه د چګاول اجازه ته نه وي درته حضرت سلیمان علیه السلام جلیل القدر پیغمبر پیغمبری هاور کړی دو خدای بادشاہي هاور کړی دو بادشاہي داسې ور کړی دو چې په مرغون باندې اډر چالي بادشاہي په حیوانات باندې ها بادشاہي په انسانون باندې ها بادشاہي په پیریون په دیوون باندې ها بادشاہي
نبی علیہ السلام فرمی چې سلیمان علیہ السلام ته چې پروردگار عالم کیم حکومت کیمه بادشاہي ورکړي او نو پدانا مخ کې چاته ملاو شي نو پدانه ورسته چاته ملاو شي. آغا سلیمان علیہ السلام بیت المقدس جوړوي د الله کور قبله اول د زون د پورا د شیشه کمرہ دیون پیریون لگیا نگرانی کو پدا کے ټنډې د ورتا داته څنګه ور لگاوله اداس چې کلا بیت المقدس کمپلیټ کیږي مکمل تعمیر مکمل کیږي روح زنه تلای دی د سلیمان علیہ السلام نا پیریون ته خالی دا چې دا هم کسي نگرانیم کو او پدانا مخ کې دنا روح تلای دی چې کلا بیت المقدس تعمیر مکمل شو پروردگار عالم پټنډای باندې نه مقرر کړل اني مارډانګ ولې پیریون ته پتا ولاګیدله چې دا خدای وفات شوی دی. سلیمان علیہ السلام قبله اول د خدای کور جوړوي. خو چې کله یې ټیم پیرا کیږي نیټه پیرا کیږي اخ سلیمان علیہ السلام ته مکانور کوي. بیا چې دامره د تو سره اختیار نشته دی 1 منټ اختیار نشته یې سره بیا دغه د پورا لش کی تیارای وکا د خپل ریپای په دازي کې درته خرڅ کا خدای نه در کموي نورو در ډیری په دازي کې درته ولګوا چې د میز د رضا د عبادت دا خو د میش عادت ته خدای د عبادت بدلوي چې دا صدقه جاریه دا خو در پسې مجو دروسی عهد از جهان سست نهاد مجو دروسی عهد از جهان سست نهاد که این عجوز عروس 1000 داماد است. دا شاعر یای متوتا یای چې دا د دنیا ژوند دا یو مثبته خبره او مثبته کیسه مګاڼه چې بس هر څه شي په لوس رولل چې دا مې دای دا مارکیټ مې دای دا ځکه مې دا بوغ مې دای دا بلډینګ مې دای هیڅ نشته دای شاید نشته دای او دا یای چې دا زړه بیډای چې دا د ځونه انتهایی کشل یې نو یې جوړه کړی دا دنیو دغه په زرینا مېډینا دي نن یې ته کانی د توپ شو قبر تا کو سبب بل کړای هیڅ نشته دای هغه د دای چې کیم شاید درته مخ کې کا دا د تو دوست دا د تو نه د پروردگار عالم تقدیر هن شي وړلای. ازیر آباتی دو در چون ضرورت است رحیل ازیر آباتی دو در چون ضرورت است رحیل روا کی تاک معیشت چه سر بلند چپاست. دا شاعر یای چې دا دنیو دا یو ستروی وګاڼه په یو دروازه ورته ننوتلې په بله دروازه ځنې وتین کوي بیا د په دغه سروی کې کا بنگلې بلډینګونه دا چت وي کا ټیټ وي څه معنا په یو دروازه ننوتلې په بله ځنې وتین کوي نور څه مطلب دی چې تش لوسو بیا ځنې روان وي او شاعر یای چې داس تش لوستا بیا د چا ورور زیای نشي لوړ
لکه میشتو سیدن راونی. شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر، شکوه آصفی و اسب باد و منطق طیر، بباد رفت از و خواجه هیچ طرف نباست. دا شاعر یای سلیمان علیہ السلام دا یای چې څرنګه خلق د دنیا نه لوړل چې د اوس په زوی باندې د کورینا وکړل. د دنیا نه لوړو د بدشاهي په دیوون باندې په پریون باندې په حیوانات باندې په انسانون باندې د دنیا نه څه بیا لشکی ورتویشا د هغه همیشه زندګۍ د پورا بیا لشکی تیاری شریکا. بحث تو نیست مرنجان ضمیر خوش میں باش، بحث تو نیست مرنجان ضمیر خوش میں باش، کہ نیستی سرانجام ہر کمال کے ہاست. دا شاعری آئی چې په دا لړ او په ډېر باندې د خپل زړه مخه پکوه چې لړدو او که ډېرادو دا سوچینا دا فکرینا مکه په دا باندې زړه ته تکلیف ما ورسوه. ډکېدل شتانه ډېرېدل شتانه. نبی علیہ السلام فرمی چې کده یو انسان دوا د سره زره نهرینه بایږي د سره زره یا یو چې یو بل هوای چې یو درام هوای. خبره دا درته کوم چې دنیو حلولا دنیو ګټل حلولا دنیو دادو چې پاکه سړای دوکان ملاوړ درویږي سو کې توبدان نوي تجارت پدا کې د عظیم عبادت ته چې بسې لاین باندې سړای کو. عشره مبشرات لسره صحابه کرام دا لسره سرمایه‌دار وي لسره دولتمن وي. حضرت عثمان عنی چې کله ضرورت د دین د پورا پېښ کېده بیا یو خپل دولت نبی علیہ السلام ته مخ زتو خې په بدینی کې لګوي د دین په چار کې نه لګوي چې کله ورووي په ورو کې څه فضولیات کی چې خدای په ناراضي کیږي د خدای پیغمبر په ناراضي کیږي. اته نو دغه پښتنه نشي چې کله دین ضرورت ورته پاکه د بیا وچه پزړه په صدا د غاول کنجي والی وي شیطان پسې وي شیطان په انسان پسې. انسان یو چیرې نو امید کېږي یو چیرې نه کله یو انسان غلط کاروبار یې کړای وي ګناهی نه ځنه شوی بیا دای شیطان پسې وي چې اس غرق خو یې تباہ خو یې چیرې پروردگار عالم فرمی لا تقنطوا من رحمت الله فانه ارحم الراحمین. تو سو د مو د نو امیدی په خپل ګناه ده د مو د رحمت نو امید کېږي ما زکه ز ډېر لوی د رحم الذات یم. مولانا جلال الدین رومی مولانا روم هغه په خپل مثنوی کې لیکي چې پیر جنگی سرینده والا بدل ویل ور سره خوش اواز یو
احکام سترو پر جمع وي ریپی ورکولې خوراکینه ماړی ورته کړل چې کله یې اوس خروب شو هر چا پریاش هر چا لوس نه وخاستل دغه کې ته روغای چې د لوژنه پتہ انتظار کې آخر کې مدینہ منورہ کې قبرستان ته لوړ یو ډان قبرستان قبر پدا کې څملست اثر انده والا او ورسره خپل بدله حویله چې پروردگار عالم د تو مخلوق د مسره بے وفایی وکړه چې کلامه اوس خوشالای وو پلامین دا ولوینا ریپای خوروکینا خو چې کلامه اوس خراب شو غونډه پرشو ای پروردگارا ز غستو تا خپل سرین دغه او د تو سندره یې پروردگار عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خوب کے پروردگار عالم ارتیائی چھ اے عمرہ ورشا پپلونیزوی کے پقبر کے دمویو گننگور بندہ آپ روتا ہے متجڑو فریاد کو دے مو دے طرف نہ سلوم ہاں پہ آیا او ورتوی آیا چپدا نن با داغا سرندان او داغا گرد دے دا ہرت شیخ پان دے دم داغا اوز داغا قبیل حقا او ورشا دے مو سلوم ہاں پہ آئے چھ پروردگار عالم سلوم در بندے آئی زیدر ترلا جلائی چھ کلا ورسی پا قبر کے ولی دا پڑان قبر کے چھ عمر فاروق انتہائی روب وچھ ویلی دا پتر اولش ورتوی وچھ ڈرے راما ز پروردگار عالم در ترلا جلائی چھ دے دم آغا فریاد آغا سول آمی ہاں قبیل کا دتا دے گرد ضرورت ہنشتا دائی او موتا ویلی شوی دی چھ دے دے پورا دے بیت المال نا وظیفہ مقررہ کا عمر فاروق داغا سرشگی جی داغا کس آغا سرندہ متاوی دے حضرت عمر فاروق پر لوس بندے اسلام روبری او ورتوی چې وظیفه د تو د پر مې وظیفه هم مقرره کړی دو او ورتوی چې اے عمر اته د پدا باندې گواوي چې پنن نه بادو ز هیڅ قسم ګنا نه کا پروردگار عالم داسې ذات دی خو بدبخته کمینا انسانو هغه وی چې ګناه ځنه وشي په ګناه باندې دای لور پښیمان هنوي دا انتهایی د ځون سره ظلم انسان نه خو ګناه شي پکو انبیاء کرام دي ته د الله طرف ته لشکې رجوع کا
لش کی توجه وکا بیا ته کسه چې څرنګه پروردگار عالم خپل رحمتنا پتو باندې نازلوي څرنګه د خپل یو محبوب بندا جوړوي او پروردگار عالم ته چې کله یو انسان د ګناه ولا زندگی وي ګناهی نه کړی وي خو سره د دغه بیا دای خپل ګناه باندې تایب د الله په حضور کې جوړي مفي وړي د سترګې نه عشق راونی وي دا هغه عشق دی چې پروردگار عالم جهنم ته یایي چې او جهنم کده مو ګننګور بنګون د هغه په سزا کې د لشکې نرمي وکړله بیا د مو یو ګننګور بنداوي چې غلطۍ زنه شوي پابند دای جوړي د مونږ مفي غوړي جهنم ته یې چې پایش کې استاد درکاو خبره مې دا درته کړله چې اس دا د دنیا ولا زندگی دیوان اعتبار نشته بس هر یو انسان کوشش کوي چې یاره د هغه د پوره مې مخکې سنا سمرته مخکې کړلای کنه دا یغه مدرسه دا تسوی نه دا چات مې ډانک وانډه کمرې ټیارانم نوی ورته وکړل دا ورچانه خشته ویني دا مې ورته روړلې مسترون په لګیا دي دا ډنګدل نم جوړو داس خو ویل چې دا طالبون ته کېدای شي نقصان جوړ شي ځکه چې مو مالی حالت خپل لیدان خو خدای وی پیرا کوي ورته مې چې صحیح چې جوړ شي ورته مې چې څومره خرڅه پېشي وی چې تقریبا 600 لک پر خرڅه پرسي ورته مې چې ته شریف وکا شریف کړي یا د خشته سوب کې تب ارڅ شي تقریبا 6 لک ته پیروغل نه صاحب خو اشنا دا وان ټیاران تقریبا پوس دا کم از کم 20 کمرې دا غونډرسي په دغه ټیاران ها دغه دیوالی نام ها د پوسا چک دوا درچا تا غکړل کنه دوی در څلور ګولیم دام لره کړلې نور پداس انداز باندې په لګیای هر یو کوشش دا کوي د توست فائدې د پرایي چې پاغه رز بندو بیا هر یو انسان بیا یایي چې دغه ریپای 15 ریپای لاس ریپای دا بیا غت د تکلیف ولا رز شوی دا بیا پارز باندې फायदा وویني نور دغه د پورا دغه طالبون نه توس پېژانې نه ز پېژانا نم دای پېژانې بیا چې یو خپل څنګه خیر آباد زکات خدای دای صدقه یسوب کې توب خپل پلارینا مانځي محکم د دنیا نه څوک تلی دي کنه ویل د هغه په توس باندې دمر حق نشته چې دا صدقه جاریه پسې سي دلته طالبون شپه مطالعه په کمرې کې کو سبق یای او دغه صوبینا پسې سي په طالب هغه مخلوق ته دا پته راوي درته چې دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم والمنا قدر څومره قدرمن وي د پیغمبر والمنا نور دغه چې کښینی فرشته وزر ورته غوړاوي د تو پیغمبر یای دا مقام یدای بیا ویله دغه لشکی په دا باندې ها نظر سوتای امين پروردگار عالم چې دا مش سوول اچھا دا یو خبره درته کا دلته یو ښانه کسر غلاوي د سوول اچھا دغه د قرآن د قرآنینا چې کې په جمعته کې یشوي بیا دای روغای د سوب په بنیاد باندې دغه قرآنینا د جلدینا ورته کوي کنه بیا دای داس نه دی ویلي دا جدینا دا پټینا دا ارتش خپل خرڅا کو دا یی چې چې سواسوي چې ز بیا مخ کې دغه پټینا ایسوب کې ته په بل کې بل جمعته کې بل ځکه کاوه دا کې چې چا څومره څوي هغه وغورته کوي کنه چې دا بل جماعت کوي جوړوي تقریبا دغه د ډېر قرآنی نه دغه لګولې نه نرغلای وکنه لګیا وي درسه امين پروردگار عالم چې دا مش سوول سموارول په دا باندې مشته د عمل توفیق نصیب کې
الہ العالمین په د حاضر جمع کې چې د چا څه قسم خجتینه وي پروردگار عالم تعلیمی خبیری د تو په علم کې شتا الہ العالمین د غونډه خجتینه په خپل قدرت سره سر ته ورسوي پروردگار عالم چې د چا څه قسم مشکلات یا مشکلات ته حل کې الہ العالمین کده چا بدی وي ای په نکای بدل کې کده چا دشمنی وي ای په دوستۍ بدل کې کده چا زړه بدګای وي په مینا په محبت یې بدل کې کده چا نشتی وي ای په غنیتوب بدل کې الہ العالمین د میر دغه نوې نسل کده دین په تعلیم کې لګیا دی کده دنیا په تعلیم کې لګیا دی الہ العالمین لوی لوی عالمون جوړ کې لوی لوی افسرون جوړ کې 10 خلق کې جوړ کې چې د غون وطن په خوشالای وي الہ العالمین په د حاضر جمع کې کده چا په وجود کې جسمانی بیماری وي یا روحاني بیماری وي یا لار بار په کورینا کې نرینا وي زنانا وي یا په سفر کې خلق وي پروردگار عالم ته د غونډه شفا کامل عاجله په نصیب کې خپل الیاړای دورای کې کده چا اولادینا نوی آتا نیک صالح عمر درازی زمن ور کې الہ العالمین مردگون بند رحم وکې قبرینه بخچې د جنت جوړې کې جنت الفردوس په نصیب کې د شهدا روحینا اعلی الیین ته ورسوي دای فیض برکتینا په میش باندې د غس قائم او دائم لاره پروردگار عالم دغه سیزن دی الہ العالمین اول د رحمت ابر نازل کې په قدر د حاجت ورینر نازل کې د نفع ورینر نازل کې پروردگار عالم د میر د علاقہ د 10 ورینا چې پاکه د تو د قهر ول عالمي وي یا د جلینا یا د بیمورینا د میر د سیزن محفوظ وسوته پروردگار عالم د هر چا د پوره غټمن کې پروردگار عالم هر چا ته د تو ته خپل حق توفیق ادا کول توفیق ورکې الہ العالمین د میر د غره خلق پروردگار عالم د ځانو گزای کاروبار دی الہ العالمین پکې غټمنی کې د نقصانات د پریشانای نه وسوته غونټه د تو د حق د ادا کول بیا توفیق هاور کې الہ العالمین د میر د غونډه علاقہ د هر قسم پریشانای تکلیفات مشکلات نه محفوظ وسوته الہ العالمین غونډه علاقہ د هر قسم شر فساد فتنه د انسانونو د شیطانونو نه محفوظ وسوته پروردگار عالم د دین ادارات د دغه سره چې څوک په کیم شکل کې امداد کو یا دا یغه چې کیم چات جوړیږي غونډې کمرې پروردگار عالم دغه خلق دنیا حق شلې کې آخرت یې حق شلای کې منګولې د خلول دولت نه ډکه لارې په کاروبارینه کې برکات وچاوي د هر قسم نقصانات پریشانای تکلیفات نه محفوظ وسوته الہ العالمین می سفر په سفر کې په خیریت په عافیت کې لارې منګولې د خلول دولت نه ډکه لارې د هر قسم پریشانای تکلیفات مشکلات اکسیډنټ دغه وبای بیماری نه د غونډې حفاظت وکي پروردگار عالم د میر دغه سورینا په خپل دربار کې قبیل منظور کې ربنا تقبل من